ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. تیر شوی آیات کی الله تعالی د مثال حکمت چې دینو هغه ذکر کو چې خلکو به اعتراض کولو چې په قرآن کې دا مثالونه ولې راغلي د مچ او د ماشي او د عنکبوت. نو الله تعالی په دغه آیات کې د دې مثالونو حکمت ذکر کو چې په دې مثالونو باندې ډېر خلک چې دینو گمراه کیږي او ډېرو ته چې دینو هدایت کیږي. مؤمنان چې دې مثال واوري نو هغوی حق وګڼي او د هغوی ایمان نورم زیات شي. او که په چا کې سرکشي پرته یو په چا کې بغاوت او انکار پروتي نو هغوی بیا په قرآن باندې چې دینو اعتراض کوي. نو الله تعالی په دې مثالونو سره او په دې قرآن سره خلک گمراه کوي. تب وې چې الله تعالی خلک گمراه کوي نو دا خو څه زیاتې غونډه کې نه ده. وینا وې د دیو په دې نفسونو کې چې دنو دا سرکشي پرته او دشمنی پرته وا وځي الله تعالی چې نور قباحتونه ذکر کوي ځکه چې دنو دیو د گمراهۍ چې دنو سبب جوړ شو. لکه د شوګر والد لپاره چې دنو وس چینی چې دنو هغه نه دی ښه خوږ شی ول نه دی ښه په دې خوږو کې څه نقصان نشته ده خو د دې سړی چې دنو په دې جسم کې نقصان دی. یا چې دنو یو چا قتل وکړو یو سړی چې دنو هغه بل قتل کو یا یې زار وسکلله نو دا زارو مړ کو که الله مړ کو وی الله مړ کو خو سبب یې چې دنو دا زار سکو سبب یې چې دنو دا ټوپک او تومانچه وه. نو دغه شانتې کې د دیو د ګمراهۍ سبب چې دی نو هغه څه شی و هغه د دیو غلط اعمالو غلط کارونه و او الله تعالی اوس د هغې تذکره کوي چې په قرآن کې یو ټکی راشي چې هغه مشکلي نو الله تعالی په خپله د هغې تفسیر کوي. فاسقین ټکی راغی نو اوس دا د قرآن طریقه ده چې د دې تفسیر وکړي دا مؤمنان وپېژني او د دې کارونو نه چې دی نو د دې قباحتونو نه چې دی نو ځان وساتي. لکه څنګه چې هدى للمتقین تیر شوی چې هدى للمتقین څوک دي الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. نو دغه شانتي اوس وایي ناپاسقین څوک دي الذین ينقضون عهد الله من بعد میثاقه ويقطعون ما امر الله به ان یوصل ويفسدون في الارض اولئک هم الخاسرون. دا کسان دي. او بیا موږ د فاسق ترجمه هم کړو چې فاسق چاته وایي خروج عن الطاعت د الله تعالی د اطاعت نه چې دی نو وځي د الله د تابعدارۍ نه چې دی نو وځي هغې ته څه وایي هغې ته چې دی نو فاسق وایي. نو اوس الله تعالی د دیو قباحتونه ذکر کوي چې د دیو دپاره چې دی نو ګمراهي سبب دا مثالونه او دا قرآن شو دا علت دی او اسباب دی چې په دې وجه باندې دا ګمراهان شو. الذین دا کسان دی ینقضون چې ماتوي عهد الله لوزونه د الله من بعد میثاقه پس د مضبوطوالي د هغې نه. یعنې یو دیو ته چې دی نو پیغمبرانو کتابونه راله دیو چې دی نو ومنودله او واده یې وکړل چې منو خو د هغې نه پسته چې دی نو دا واده چې دی نو بیا پرېښودله او بیا یې چې دی نو دا لوز او دا معاهدې چې دی نو ماته کړله. او یا چې دنو پیغمبران راغلو په کتابونو سره دام واده وه رسولان چې دنو الله تعالی را لیږلو او دیو چې دنو دا ښه مضبوط لوزونه وکړله نو بیا یې د هغې نه چې دنو انکار وکړو ویې منودله او بیا یې دا خبره چې دنو پرېښودله. عهد الله لفظ راغلی دی ینقضونه خو چې دنو نقض وایي ماتولو ته سپړودو ته وایي او عهد الله د دې چې دنو بحر محیط او سراج المنیر چې دنو معنی کړله چې عهد الله څه ته ویلی کېږي نو وایي کلو
کل قطعنا لا يرضى الله تعالی. هر هغه بایکاټ ته وي چې الله تعالی په هغې باندې خفه کېږي. هر هغه حکم چې سړی ماتیو چې الله پې خفه کېږي نو هغې ته چې دی نو عهد الله ویلی کېږي. او چې تا پوره کوله نو الله به خوشحالیږي، نو تا به دا لوز او دا واده چې دی نو پوره کړي بیا. دویمه معنی دا ده د عهد الله ما عهد الله الیه من التوحید والاحکام. هغه شی چې هغه الله تعالی په دیو لازم کړی دی توحید او د احکامو شرعیونه. توحید یو سړی پرېږدي، د الله تعالی احکام چې دی نو شاته غزار کړي او عمل پې نه کوي نو دې سړي چې دی نو لوز مات کو. او چې څوک د توحید باندې چې دی نو د مرګ پورې قایم او دایم ولاړي او د الله تعالی چې دی نو احکام حکمونه چې دی نو هغه پوره کوي نو دې سړي چې دی نو دا عهد چې دی نو پوره کو. او نور تفاسیر والا لیکلي چې په قرآن کې چې دی نو 3 قسمه عهدونه راغلي. څو قسمه؟ 3 قسمه عهدونه راغلي. عهد الله مع الانبیاء، د الله تعالی عهد د انبیاء سره. عهد الله الجمیع الخلق، دویم عهد چې دی نو الله تعالی او د ټولو مخلوقاتو سره. او دریم خلق چې دی نو عهد الله مع العلماء، چې د الله تعالی عهد او وعده د علماو سره. نو د پیغمبرانو په دې کې هم څه نه شو ویلی چې دا پیغمبرانو چې دی نو وعدې ماتې کړلي، عهد یې مات کړی، هغوی چېرته نه دی مات کړی. په هغه سورې شعرا کې راځي چې شرع لکم من الدین ما وصاکم. دې ټولو پیغمبرانو ته مضبوط حکم کړی دی. او بیا ورته په آخره کې ویل چې ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا. دین ودروئ، دین قایم کړئ او ډلې ډلې کېږئ. ما د پیغمبرانو سره دا عهد وخه. خو مخلوق چې دی نو خپل عهد مات کو، مخلوق او علماو چې دی نو عهد چې دی نو هغه مات کو. نو مخلوق سره عهد څنګه و د الله او د مخلوق سره؟ دا مخلوقات چې دی نو الله تعالی را ژوندي کړو د دیو دا روحونه آدم علیه السلام ته ټول د دیو دا روحونه الله تعالی را ژوندي کړو. زموږ د ټولو دا روحونه آدم علیه السلام په وخت کې نو الله تعالی د ټولو روحونه نه چې دی نو وعده واخیستله، ورته ویې ویله الستو بربکم، آیا زه ستاسو رب نه یم؟ نو دې ټولو د روحونو په یو زبان په یو ژبه باندې وویله بلا ولې نه، ای الله ته زموږ چې دی نو رب یې. نو دا وعده چې دی نو په عالم ارواح کې چې دی نو هر انسان کړله. څوک چې موجود دي دیو هم کړله، او څوک چې د قیامت پورې راځي را پیدا کېږي دا عهد هغو خلکو چې دی نو هم کړی دی. خو په دې مخلوقاتو کې چې دی نو لږ خلکو دا عهد پوره کو او ډېر خلکو چې دی نو دا عهد چې دی نو مات کو. او هر انسان چې پیدا کېږي په فطرت اسلامي پیدا کېږي په توحید باندې. ماشوم ته هېڅ نه معلوم، ماشوم نه یې تپوس وکړي ستا خالق څوک دی؟ هغه وایي الله. الله چېرته دی؟ پورته اسمان ته ګوته نیسي. دا هغه فطري چې دی نو هغه معاهده او هغه عهد چې دی نو په دې انسان کې دننه چې دی نو پروت دی. بیا وروستو انسانانو چې دی نو دا لوز او دا عهد چې دی نو هغه مات کو. او دریم عهد چې دی نو الله سبحانه وتعالی د اهل کتابو د علماو نه چې دی نو اخیستی او د دې ټولو علماو نه د اوسني دور نه. دا په سورت آل عمران کې به آیات راځي، آیات نمبر 187. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ. الله تعالی مضبوطه وعده اخیستې وه د هغه کسانو نه چې کتاب ورته ورکړی شوی و چې خامخا به تاسو بیانوئ خلکو ته دا کتاب، او په دې کې به چې دی نو څه نه پټوئ، د دې احکام به چې دی نو هغه به نه پټوئ، واضحه به چې دی نو خلکو ته بیانوئ. نو دا عهد د چا سره دی؟ دا د علماو سره دی. او د دې دور د علماو سره هم دی چې هغوی د حق چې دی نو هغه بیان کړي. او که حق بیان نه کو، مسله پټه کړله، نو بیا هغه عهد او هغه لوز چې دی نو هغه مات کو. ګورئ حق به چې دی نو بیانوي. نو یو چې دی نو دا شو عهد د الله تعالی عهد. او نور چې دی نو عهد یو چې دی نو انسانان د یو بل سره کوي، انسانان د یو بل سره لوز کوي. او دا ماتول چې دی نو دام نه دي پکار، دام د منافقینو علامه ده. و اذا وعده اخلفه،
منافقین چې کله واده وکړي نو واده سره ته نه رسوي او هغه واده چې دی نو ماته او بیا پکې علماو دا هم ویل چې یو واده دی یو عهد دی. تفسیر قرطبي وایي په دې عهد کې چې دی نو تاکید دی، په دې عهد کې چې دی نو قسم پروت دی، قسم، او په دې واده نه دی، دا یو عام لفظ دی، یو خبره ده. او ځینې علما وایي چې واده چې دی نو د یو طرف نه وي او عهد چې دی نو د دواړو طرفه جانبین د طرف نه یو. لکه زه اوس تا ته ووایم چې هلکه زه به تاله 10 روپۍ در کومه، دا ما ستا سره واده وکړله، او چې زه تا ته داسې ووایم چې سبا چې دی نو دې ټایم له به چې دی نو دې پل خواله راشي نو زه به چې دی نو هلته تاله 10 روپۍ در کوم. نو په دې کې اوس جانبین شو، زه به هم هلته ځم او ته به هم هلته راځې، نو په دې کې دواړه طرف نه شو. او د یو طرف نه دا ده چې سړی تا ته ووایي هلکه راځه ما دعوت کړی دی او دا دعوت چې دی نو دا قبول که، نو دا چې دی نو قبولو، دعوت قبلوه د یو طرف نه. چې نو که د یو طرف نه یو که د دواړو طرف نه خو عهد پوره کول پکار دی، ځکه د عهد په باره کې به الله تعالی تپوس کوي، واوفوا بالعهد، وعدې چې دی نو پوره کوي، ان العهد کان مسؤولا، بېشکه د وعدې متعلق به چې دی نو تپوس کېږي، تپوس د وعدې متعلق به الله تعالی تپوس کوي. او چې تا چا نه پوره کړي او الله دې تپوس وکړي نو دی غرق دی. چې الله چاته ووایي چې دا کار دې ولې کړی دی او دا دې ولې نه دی کړی، د چا نه تپوس وشو دا سړی هلاک شو. نبی علیه صلات وسلام یو سړي سره چې دی نو واده کړو او هغه سړی چې دی نو هغه نبی علیه السلام ته وویل ته دلته ودرېږه او زه چې دی نو راځم، او هغه سړی چې دی نو هغه لاړو ورک شو. نبی علیه السلام چې دی نو 3 ورځې چې دی نو هغه ځګي تلو، 3 ورځې هغه ځګي تلو، بیا به د هغې نه چې دی نو واپس کور ته د شپې تلو. لکه دلته ورته وایي ته ودرېږه او څه په معامله څه کار و نو وایي زه راځم، دا مو واده شو. لکه تا سړی وایي دلته ودرېږه. نو که څه په دې دور کې چې دی نو وکې داسې چلو، نو که څه وزري نو هغه سړي ته بیا اطلاع ورکوي ورې چې تا سړي نه ټایم اخیستی لکه پلانکي ځای له به راشي. نو که څه اوس در تا ته پیش شو، تا بل چېرته لاړې یا بیماري راله، څه تکلیف در باندې راغی، نو هغه سړي ته به اطلاع کوې، هسې نه چې هغه سړی هلته انتظار کوي او تا ورته دلته چې دی نو واده کړله، نو هغې له به ته ډېر غټ مشکل او تکلیف به ورته ورکړې. نو دغه سړی 3 ورځې پس راغی. نبي علیه السلام ورته وایي د ابو داود حدیث دی، یا پتا لقد شققت علی انا هاهنا مذ 3 انتظروک، وایي ځوانه وایي تا چې دی نو ما باندې ډېر غټ بوج راوستو او ما چې دی نو دلته 3 ورځې چې دی نو تا ته انتظار وکړو. نو پیغمبران هم چې دی نو وعدې پوره کوي. ښه نو واده د هر چا سره چې وکړي نو واده پوره کوي. چې دا کافر سره دې وکړله نه کافر سره، نو هغه هم چې دی نو بیا سر ته رسوي. ګورئ ښه غیر مسلم سره دې چې واده وکړله. او دغه شانته کې یو اجتماعي واده یو، اجتماعي واده دا چې د ملکونه د یو بل سره چې دی نو واده کوي، نو هغه هم پوره کول پکار دي. که د کافر ملک سره معاهده وشي نو هغه به هم چې دی نو څو پورې هغې نه یې ماته کړي نو ته به یې نه ماتې، د هغې پورې به چې دی نو هغه پابندي وکړي. یو چې دی نو د ملکونو په ملک چې دی نو دننه قانون منل چې دی نو دا عهد دی. ګورئ ښه د ملک قوانین منودل چې هغه د شریعت خلاف نه یو، د هغې چې دی نو خلاف نه کولو. لکه اوس د ټریفک قوانین دي، د دې چې دی نو پابندي کوه که نه، چې ټریفک قوانین دا دی چې که ښکته ګاډي ځي نو په هغه طرف باندې به ځي او چې پورته ځي نو بیا په دې سایډ باندې ځي. نو چې ته اوس د دې پابندي نه کوې او دا چې دی نو ته ماتې، نو یو خو د وعدې خلاف ورزي کوي چې د ملک سره قانون چې دی نو هغه دا دی، او بل به چې دی نو ته به هلاک کېږې، اکسیډنټ به کوې، تا ته به چې دی نو تکلیف در رسي. نو دغه شانته کې د ملکونو په ملک چې دی نو دننه د ملک قانون منودل، او سړی چې بال ملک ته لاړ شي بل ملک ته، دا ویزه کوي، دا ویزه نه ده، دا هم ګورې واده د واده. ته به د دې ویزه چې تا ته ولګېده ده، د دې مقصد دا ده چې ته به د دې ملک چې دی نو څه قانون ماتې نه، د دې ملک املاکو ته به چې دی نو نقصان نه رسې، او چې تا ته څومره ټایم ملاو شوی دی هغه ټایم به دلته تېرې
او چې څنګه ټین چې دی نو هغه ستا پوره شو نو بیا به د دې ملک نه چې دی نو هغه ځې ډېر خلک پکې داسې چې هغه ټیم یې پوره شي او غیر قانوني چې دی نو هلته اوسېږي او آباد وي نو دا قانون نه منودل دي د هغه معاهدې چې دا کومه ویزه او قانون تا ته لګېدلی نو ته د هغې خلاف ورزي کې ښه بل واده چې دی نو هغه زموږ دا مشران او دا زنانې چې دی نو د دې ماشومانو سره کوي ماشوم چې قلارۍ پسه باندې نو یو واده ورسره وکړي وایي چې زه بازار ته لاړم نو تاله به دا شی راوړم او دی بازار ته چې دی نو د ورځې 20 کره ته لاړ شي خو ماشوم سره هغه واده چې دی نو پوره نه کړي د ماشوم سره چې تا واده وکړل او تا پوره نه کړله د دې ماشوم په دې ذهن کې تا دا نقش کړله دا خبره دا دې ورته ور واچېلله چې واده څه ته وایي د وادې څه اهمیت چې دی نو هغه نشته دی سبا چې دا ماشوم غټ شي نو دا ماشوم چې دی نو بیا هم دغې ته چې دی نو دا هسې ګپ ښکاري او حالان کې دا د دین چې دی نو اهمه مسله ده واده پوره کول د وادې په باره کې به الله تپوس کوي او دا مخکې موږ هغه حدیث ویلی و چې نبی علیه السلام دا هم فرمایلي چې ته یو ماشوم ته ووایې چې راشه څه درکومه ماشوم په دې باندې راوغواړې او چې ته ولې بیا څه نه ورکې او نو دا هم چې دی نو دروغ شو ښه دا هم تا د ماشوم سره دوکه وکړله او د ماشوم ته دروغ ویلله نو دغه شانته کې ماشومانو سره څه واده وشي نو هغه چې دی نو سرته رسول پکار دي ښه پوره کول پکار دي او یو زموږ دا سیاستدانان نه دي دا خو چې دی نو دیو ته خو چې دی نو دا هېڅ شی نه ښکاري د دې قوم سره معاهدې وکړي وعدې وکړي او دا چې دی نو جلسو کې او په دې تقریرونو کې په لارو کوڅو کې لګیا یي او بیا چې دی نو وایي ما وګټل نو زه به دا کار وکړم ما وګټل او زه به دا کار کوم که هر څوک واده بیا سر ته نه رسوي ښه دا غټ جرم دی نو بیا چې دی نو الله تعالی هغه مدد ورسره نه وي که نه الله تعالی هغه مدد چې دی نو د داسې خلکو نه بیا چې دی نو اوچتېږي ښه څوک وعدې نه پوره کوي دویمه خبره چې دی نو ویقطعون ما امر الله به ان یوصله ته به واده پوره کوې چې واده دې نه پوره کوله دا د فاسقانو څه شی دی صفت دی قباحت دی بد صفت بیان شوی دی چې د وعدې دې د هر چا سره کولې نو وعدې پوره کوه دویم صفت چې دی نو هغه ما ویقطعون ما امر الله به ان یوصله چې د الله تعالی چې په څه باندې حکم کړی چې دا یو ځای کوي نو دیو هغه قطع کوي هغه نه ادا کوي هغه چې دی نو نه پیوس کوي لکه بحر محیط والا چې دی نو لیکي چې په قول او فعل کې مطابقت پکار دی الواصل بالقول والعمل وصل کول د قول او د عمل منافقین ویلو په جواب باندې چې موږ ایمان راوړی دی خو عمل چې دی نو هغه شانته کې د هغې موافق نه و نو یو ځای کول د څه شي دی د قول او د فعل دی د قول او د عمل یو ځای کول دی که دا اوس تا جدا و نو تا د الله تعالی دا حکم نه دی دا د قطع کو قطع چې په قول او په فعل کې دی تضاد و تضاد به چې دی نو نه راولې ښه په قول او فعل کې بل چې دی نو وصل د الله د چې توحید دی وصل کول د الله چې توحید دی یو ځای کول په توحید باندې چې دی نو د مرګه پورې چې دی نو قایم او دایم لري اوسېدل او پاتې کېدل چې څوک په توحید باندې پاتې نه شو نو دی دا وصل چې دی نو قطع کو کټې کو د الله تعالی دا حکم دویم وصل چې دی نو وصل د رسول دی چې اتباع النبی صلی الله علیه وسلم دی د نبی علیه صلات وسلام تابعداري کول دا د الله تعالی دا حکم وصل کول دی پیوس کول دی ادا کول دی او څوک چې د نبی علیه صلات وسلام د سنتو تابعداري نه کوي نو هغه دا حکم چې دی نو قطع کوي او دریم چې دی نو وصل صحابه دی چې د صحابو سره چې دی نو محبت کول دی مینه کول دی نو دا به هم چې دی نو نه ماتې ښه صحابو ته به ردې بدې نه وې صحابو ته به چې دی نو کنځلې نه کې د هغوی سره محبت کول چې دی نو دا وصل کول پکار دی درېیمه معنی چې دی نو بله معنی په دې کې دا خلکو کړله چې ایوصله چې وصل کول دی د صلة الرحمي صلة الرحمي نه ده دا وصل کول دی دا پیوس کول دی دا ادا کول دی او د دې ماتول څه شی دی دا قطع کول دی ښه قطع کول صله رحمي پیژنې که نه من کان یؤمن بالله والیوم الآخر فلیصل رحمه متفق علیه حدیث دی وایي څوک چې په الله او په رسول باندې چې دی نو ایمان لري
نو دا د چې دنو صله رحمي وپالي او صله رحمي کټ کول دا د فاسقانو خلکو کار دی ښه صله رحمي رشته داري خپل ولي په هغې کې د ټولو ناول مور و پلار راځي چې د مور و پلار سره سړی احسان وکړي د هغې خبره ومني بیا پکې نور قریبي رشته داران راځي چې خپلوان دي تروریانې دي ترګان دي خوریانې دي دغه شانتي اخوا پسې ځه نو د دې قطع کول دا نه دي پکار نبی علیہ السلام بل حدیث کې راځي لا يدخل الجنة قاطع نبی علیہ السلام فرمایي وی قاطع د صله رحمۍ جنت ته نشي داخلېدلی څومره غټه خبره ده یار دا څه ورکوټې مسله نه ده چې په دې باندې انسان د جنت نه چې دی نو منع کېږي دا د متفقون علیه حدیث دی د بخاري او د مسلمو تا ته د الله او د رسول دا خبره څه معمولي ښکاري د الله او د رسول ګورې خبرې ډېرې درنې دي ښه چې څنګه د غوږونو ته در ورسېدله نو بس چې دی نو هغې ته تسلیمېږه الله او رسول ته چې دی نو ځان سپاره او دا د فاسقانو فاجرانو کار دی چې د الله او د رسول خبرې واوري او په هغې باندې چې دی نو څه عمل نه کوي بل حدیث کې راځي من احب ان یبسط له فی رزقه وینسأ له فی اثره فلیصل رحمه دا متفقون علیه حدیث دی علی رضی الله تعالی عنہ روایت دی چې نبی علیہ السلام فرمایي چې څوک دا خوښوي چې په رزق کې پراخي راشي چې رزق یې پراخه شي او څوک دا خوښوي چې د هغې په عمر کې چې دی نو اضافه وشي نو دې سړي له پکار ده دې زنانه له پکار ده چې هغه صله رحمي چې دی نو وپالي ښه او تا ته که د دې وباره کې بل چا ویله نو د بل چا حکم مه منه چې ما ته پلانکې وایي او پلانکې وایي د الله تعالی حکم چې راشي او د رسول پای کې بیا بل څوک نه چلیږي مور و پلار پای کې نه چلیږي نو د الله او د رسول حکم چې دی نو د هر چا نه چې دی نو مخکې دی ښه بل حدیث کې راځي دا صله رحمي چې دی نو الرحیم معلق بالعرش دا د عرش نه چې دی نو ښکته راځوړنده تقول وی من وصلني وصله الله وی چا چې زه یو ځای کړم نو الله تعالی به چې دی نو هغه یو ځای کړي ومن قطعني قطعه الله دا متفقون علیه حدیث دی او چا چې وی زه قطع کړم نو الله تعالی به چې دی نو هغه قطع کړي پولیس ویرات کې ګوره ډېرې پاټکونه لګېدل دي ښه پولیس ویرات کې پاټکې ځای په ځای لګېدل دي یو پاټک پکې د صله رحمۍ لګېدلی دی نو چې هلته ورسېدلې نو که په دې باندې ته پوره وې صله رحمي دې پالل وه نو دا صله رحمي نه وه دا به چې دی نو تا پورې باسې دغه پاټک نه به تا تېری و او که دا تا قطع کړ وه نو هلته به چې دی نو ودرېږي ګوره هلته به چې دی نو بیا څه کوې دنیا ګوره ډېر معمولي شی دی ښه په معمولي خبرو باندې خلکو رشته داري چې دی نو کټ کړلی دي یو وایي ما ته په خوړه کې نه دي ویلي بل وایي ما ته په واده کې نه دي ویلي بل وایي چې دی نو ما ته په غم کې نه دي ویلي دا وړې خبرې دا څه شی دی دا چې دی نو هېڅ ته نظر انداز کوو مړه دا هېڅ خبرې نه دي غټ زړه ساته په دې معمولي خبرو چې دی نو په دې پسې مه ګوره دا پرېږده الله او رسول چې دی نو راضي کا الله او رسول چې دی نو خوشحاله کا بل حدیث کې راځي ان رجلا سأل النبي صلی الله علیه وسلم تپوس یې وکړو د الله د رسول نه اخبرني بعمل يدخلني الجنه ويبعد من النار اے دا الله رسول دې عمل راوخایا چې جنت ته په داخل شمه او دې او چې د جهنم نه چې دنو زپې بچ شمه نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل فقال النبي صلی الله علیه وسلم ان تعبد الله ولا تشرك به شيئا وې د الله تعالی بندگی کوو د الله تعالی سره شرک مه کوه وتقیم الصلاة او منځ چې دی نو قایموه وتؤتي الزکات زکات چې دی نو ورکوه وتصیل الرحیم او صله رحمي چې دی نو پاله رشته داري پاله نو په دې کې ډېر زیات وعیدات راغلي ښه کم حدیث بتاتے بابونه دی په دې کې بابونه په دې کې راغلي ښه نو د الله او د رسول حکم چې راغی نو هغه پوره کوه دا د فاسقانو کار دی چې الله تعالی په څه شي باندې حکم کړی نو هغه فاسقان خلک چې دی نو هغه کټ کوي نو دا وپالو که نه دا وپالو که نه چې سم کړلی د هغې نه توبه پکار ده چې اوس لاړ شو چې دی نو زموږ په عمل کې تبدیلي راشي قرآن او حدیث سړی واوري نو پکار ده چې په هغې کې تبدیلي راشي او هغه څه کړي هغه چې دی نو استپرېږي توبه وکاږي ورشي خپلوان چې دی نو خوشحاله کړي علماو لیکلي وایي د خپو عبادت دا دی چې سړی په دې خپو باندې د خپلو خپلوانو کځي او په دې کې دی نو الله تعالی داسې قوت او طاقت اچولی دی
چې د خپل خپلوان ویني که نه د یینې نه یو بل ته چې نو اثر دی د یینې اثر دی نو د هغې په وجه باندې الله تعالی ډېرې بیمارۍ چې دی نو ښه کوي ډېرې بیمارۍ د انسان نه دي او په دې وجه ښه کېږي سړی خپل خپلوان ویني او دا عبادت دی چې دی نو څوک د خپل خپلوانو که چې دی نو ځي او که ته وایې زه غریب یم زه نشم تللی نو مړه یو ټلیفون وکړه یو 2 روپۍ په دې موبایل باندې خراب کړه سلام دعا تپوس یې خو کوه که نه دا هم نشي کولی دا خو ډېر آسان کار دی نو خپل خپلوان په دې معمولي خبرو باندې چې دی نو خفه کول نه دي پکار نن نه پس به چې دی نو دا خپل خپلوان خوشحاله ساتو ښه د دې په وجه باندې الله تعالی رحمتونه بندوي رحمت نه دی الله تعالی باران ته رحمت ویلی دی په یوې کلي په یوې علاقه کې چې داسې یو کس چې هغه صله رحمي کټ کړي نو هغه ټول کلی چې دی نو تباه و برباد دی هغه ټول کلی چې دی نو هغې نه د الله تعالی رحمت بند شوی دی نو مستقیم مونږ ته وایي د باران دپاره دعا وکړو عملونه چې دی نو ټیک کول پکار دي اعمال الله تعالی د جړا پکار توبه ایستل پکار دي چې دا وریځې راشي پښې درته وښیو الله تعالی ورته وایي ښې کولی شم خو نه کومه واپس چې دی نه بوځي په غرونو باندې ووریو په شړو باندې ووریو په سمندرونو باندې ووریو نو تر دې نه چې دی نو عبرت نه اخلي چې دومره الله تعالی وریځې راولي او بیا چې دی نو باران وریځې چې دی نو وتښتي دا عملونه خراب دي مړه اعمال چې دی نو اعمالو باندې سوچ پکار دی الله ته رجوع پکار توبه پکار ده ښه چې چېرته الله تعالی په موږ باندې عذابونه رانه ولېږله نو دا شو د هغې نه پس چې دی نو دریم قباحت د فاسقانو دا دی چې ویفسدون فی الارض فساد کوي په ځمکه کې تفسیر بحر محیط والا وایي فساد څه ته وایي ویعبدون فی غیر الله فساد په ځمکه کې دا دی چې د الله نه ما سوا د بل چا عبادت وشي په ځمکه کې دا فساد دی ښه شرک دی ښه او فساد دی په ځمکه کې چې د الله تعالی نه ما دا څوک وایي بحر محیط او سمرقندي وایي او دویم چې دی نو فساد دا دی چې د الله د رسول د تابعدارۍ نه خلق منې کول داسې حالات را جوړول او داسې حالات پیدا کول چې خلق د الله تعالی د رسول تابعداري چې دی نو هغه ونه کړي سنت چې دی نو هغه عام نشي په معاشره کې نو ما او تا به دې له چې دی نو رواج ورکو ښه چې د الله تعالی د رسول سنت نه دی چې زموږ په معاشره کې چې دی نو هغې ته رواج میلاو شي رواج غلط رسمونه غلط رواجونه دا به چې دی نو پرېږدو د الله او د رسول کومه سنت طریقې دي خپله معاشره او خپل کلی به په دې سنتو باندې را ژوندی کوو په دې معاشره کې بیا خوشحالي په دې معاشره کې بیا سکوني په دې معاشره باندې بیا د الله تعالی رحمتونه او برکتونه راورېږي او که موږ نورو خلکو ته کتله که میډیا ته هم کتله او که ټي وي ته هم کتله او د هغې نه هم چې دی نو پیشنونه یې زده کوله د هغې نه هم رواجونه یې زده کوله نو دا ګورې فتنه ده او دا ګورې د الله تعالی عذابونو ته چې دی نو دعوت ورکول دي نو د الله تعالی د رسول د تابعدارۍ نه خلک منع کول دا فساد دی ښه او خلق په کتاب باندې چې دی نو د خلق د الله د کتاب نه اړول دا هم فساد دی یا د الله تعالی په کتاب باندې خلق چې دی نو شکمن کول شکوک او شبهات چې دی نو په قرآن باندې په اسلام باندې په دین باندې اعتراضات کول ښه دا هم فساد بالارض دی دا د دې پېښور ایډورډز کالج ورته ویو د دې چې دی نو وایس چانسلر نو هغه د بار ملک نه چې دی نو راځي د بار ملک نه نو د کنیډا نه چې دی نو د دې پرنسپل او وایس چانسلر چې دی نو هغه راغلی و نو هغه په دې میشن باندې دې ملک ته راځي ښه چې خلک به عیسایان کې دا سټوډنټان نه دي طالب علمان دا به عیسایان کې په دې میشن راځي نو هغه چې کله ټایم پوره شو بیا چې دی نو هغه لاړو نو هلته چې دی نو تپوس ترې کوي وایي تا څومره خلک چې دی نو څومره طالب علمان چې دی نو تا عیسایان کړله نو هغه ورته وایي ما عیسایان نه کړله خو ما مسلمانان پرې نه ښودله ما ګورې مسلمانان هم پرې نه ښودله څوک مې عیسایي کړی نه دی خو مسلمان مې هم پرې نه ښودلو وایي داسې شکوک او شبهات مې ورته ورچیللي چې په خپل دین باندې او په خپل پیغمبر باندې مې شکیان کړلي شکیان کړ نو دا څه دی دا فساد په الارض دی ښه او خلک لګیا دي خپل دعوتونه چلی په دې میډیا باندې چلیو خلک د الله د دین نه چې دی نو اړولو دا فساد په الارض دی او دغه شانتې کې استهزاء بالحق دا هم فساد دی په حق پسې چې دی نو ټوغې کول
په دین پسې چې دنو خندا کولو دا فساد دی ښه اولئک هم الخاسرون نو دا خلک تاوانیان دي دا خلک چې دنو ناکام شو تاوانیان شو نامراد شو کامل تاوان دی ښه مستحق د عذاب شو دا خلکو مستحق د عذاب شو یو سړی چې دنو کله تجارت کوي نو په تجارت کې چې دنو کله تاوان وکي خو ځینې تاجران داسې چې خپل سر پسې نه دی هغه هم پسې سته وبېلي هغه راس المال چې ورته ویو نو هغه هم پسې لاړ شي نو هغې ته هم چې دی نو داسې سړی تاوان وکړي چې راس المال ورته هم پاتې نه شي هغه اصل مال ګټه خلاصه کوي هغه ګټه هم خو ته نو لاړه شي خلکو ډېرو خلکو پیسې ورکړلې د ځمکو واله پراپرټو واله او اوس په جړا باندې جاړي وایي موږ واپس نه راکوي نو وایي ګټې دې په تندر شي او چې خپل راس المال خو چې دی نو راکړي که نه هغه خپل روپۍ وه نو هغه هم چې له بیا ورکوي نو چې دی نو څه لږې او څه په دغه باندې چې دی نو ورته چې دی نو پوره کړي په مشکلاتو باندې ښه جي نو دا درې بد صفات چې دی نو د منافقینو ذکر شو ښه ینقضون عهد الله د الله وعدې ماتوي نو ته به د الله تعالی وعدې نه ماتې ښه سورت رعد راوړه هلته د مؤمنانو صفات بیان شوي ښه دلته د فاسقینو ذکر شو نو په سورت رعد کې څه وایي والذین دا مؤمنان هغه کسان دي ینقضون دا نه دی والذین دا مؤمنان هغه کسان دي یوفون چې پوره کوي بعهد الله وعدې او لوزونه د الله ولا ينقضون المیثاق او نه ماتوي لوزونه د الله تعالی هغه مضبوط لوزونه نه ماتوي یو لوزي عام لوزي الله تعالی ویل نفلونه کوي ها نو که نفل سړی ونه کړي نو خیر دی خو یو چې دی نو حکم یې کړی مضبوط لوزي چې واقیم الصلات منځ قایموي دا د الله حکم دی که نه اوس سړی مونځ نه کوي یا یې ځان نه کوي یا یې په کور کې کوي ځان ته خلاصوي نو دا ګوره دا حکم چې دی نو ماتوي ښه احکام د الله شرعي احکام چې دی نه پوره کوي والذین دا مؤمنان هغه کسان دي یصلون چې پیوس کوي ما هغه څه امر الله چې حکم کړی دی الله تعالی به په هغې سره ایوصله چې یو ځای دي شي ویخشون او یریږي ربهم د رب خپلنا ویخافون او یریږي سوء الحساب دغه ناکاره عذاب نه چې ناکاره بد حساب به راسره چې دن وشي والذین او دا مؤمنان هغه کسان دي صبرو چې صبر کوي ابتغاء وجه ربهم دپاره طلب کولو د رضا د الله واقاموا الصلاة او منځ قایموي دا څه دي عهدونه دي که نه وانفقوا او خرچه کوي مما د هغه مال نه رزقناهم چې موږ ورکړي دیو ته سرا پټ خرچم کوي وعلانیة او ښکاره ویدرؤون او دفع کوي بالحسنة السیئة په نیکۍ سره بدۍ لره چې بدي تې وشي نو فورا پسې چې دی نو نیکي کوي اولئک لهم دا کسان چې د دیو دپاره عقبى الدار ښه انجام دی کور د آخرت دا خلک په آخرت کې ګورې کامیاب دي ښه په ما او تا کې ګورې دا صفتونه وایي ښه دا نور صفتونه چې کوم وویله دا د فاسقانو دي او د منافقینو هغې ته ګوره ښه د کافرو هغې ته والذین دا خلق کسان دي دا کافران او دا منافقین ینقضون چې ماتوي عهد الله وعدې د الله من بعد میثاقه وروستو د مضبوطوالي د هغې نه ویقطعون او کټ کوي ما هغه څه امر الله چې حکم پې کړی دی الله به په هغې سره ایوصله د یو ځای کولو ویفسدون فی الارض او فساد کوي په ځمکه کې اولئک لهم اللعنة په دې خلکو باندې لعنت دی ولهم سوء الدار او د دې خلکو دپاره بد کور د آخرت دی دا صفات دي ښه الله دې د دغې صفاتو نه موږ وساتي ښه جي یو ځل ورته چې دی نو بیا ګورئ ښه جي الذین دا فاسقان کسان دي ینقضون چې ماتوي عهد الله لوزونه د الله تعالی لوز ورته هم وایي په پښتو کې او عهد هم ورته وایي وعده هم ورته وایي اګریمنټ هم ورته وایو او چې سټامپ پیپر دی ولیکلو نو هغه هم چې دی نو معاهده ده قسم دی وکړو نو هغه هم چې دی نو وعده ده او معاهده ده هغه به نه ماتې من بعد میثاقې وروستو د مضبوطوالي د هغې نه ویقطعون او پرې کوي ما هغه حکم امر الله چې حکم کړی دی الله تعالی به په هغې سره ایوصله د یو ځای کولو او قطع کوي کټ کوي هغه څه چې حکم پې کړی الله تعالی په هغې سره د یو ځای کولو ویفسدون فی الارض او فسادونه کوي په ځمکه کې اولئک هم الخاسرون هم دا کسان تاوانیان دي